ډاکټرانو ما ته وویل چې مولانا صاحب ستا نه یو مسلې تپوس قرآن کې راځي چې ويعلم ما فی الارحام، کوم شی چې په رحم کې دی په دې خدای عالم دی چې دا هلک دی او که جینۍ ده. نو اوس خو مونږ چې سکرینینګ باندې وګورو نو دا پته لګي چې دا هلک دی او دا جینۍ ده، او خدای وایي چې دا پته هیچ چاته هم نشته سوا د الله. نو ما د دې دوه جواب وکړ. ما ورته وایي چې ګوره خدای ویلی دي چې ويعلم ما فی الارحام، ارحام جمع د رحم ده. رحم هغه کڅوړې ته وایي چې کومه کڅوړه کې دننه خېټه کې بچی لویږي او تربیت پکې علي او پکې تر 10 میاشتو پورې پروت وي، رحم هغې ته وایي. اوس دا رحم چې دی د دې شکل بالکل د پوکاڼۍ په شان دی، لکه ماشومان دا پوکاڼۍ پرسئ او بهو د دې داسې مثال دی. او د دې رحم خوله چې ده هغه د تشو متیازو خولې ته بالکل مخامخ. نو مال خدای ویلی دي چې ويعلم ما فی الارحام، عالم دی الله ما په هغه شي باندې فی الارحام چې کوم شی په رحم کې دی، په رحم کې دننه چې کوم شی پروت دی په دې خدای عالم دی چې دا به څه شی جوړېږي. مال د دې دا معنا چې څه وخت کې د پلار نطفه